السلام علیکم. زم تاسو روز تاسو قرباب سره لی امید کوم چې تاسو به روز جوړې په الیکټریک اینڈ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په هرالې او هرکلې وایو. ان شاء الله په نن ویډیو کې به مونږ د اوبو د راډ باره کې انفارمیشن شیر کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ژمي موسم دی او هر سړی د اوبو د ګرمولو لپاره زیات تر کسان د اوبو د راډ استعمال کوي. نو راځئ چې وګورو چې دغه کم راډونه ملاويږي. دا ټول مخکې موږ سره دا الکرم کپنه والا راډ دی، دا بیبي راډ دی. دا صرف د لوټې د لپاره استعمالي کی، یعنی کم کسان چې منځه لپاره صرف د منځه لپاره او دست لپاره اوبه ګرمي، نو د هغې لپاره دا بهترین چیز دی. د دې نه بعد موږ سره دا راډ دی، دا 1000 واټ دی، بهترین کار کوي. د دې نه بعد موږ سره دا یو راډ دی، دا د کلاسیک کپنه والا راډ دی، 1000 واټ دی، 6 میاشتې وارنټي ده پکې. دا هم بهترین کار کوي. د دې نه بعد موږ سره دا پریمیر کپنه والا راډ دی، 1500 واټ دی. دا تقریبا په نیمه ګنټه کې خپلې اوبه ګرموي، 6 میاشتې وارنټي ده پکې. په دې کې دا بیا موږ سره HFR کپنه والا راډ دی، دا هم 1500 واټ دی، خو د دې د تار هم اوږد دی او د دې الیمنٹ هم برابر دی. بهترین راډ دی او دا تقریبا 15-20 منټ کې اوبه ګرموي. نو تاسو چې څومره هم ملګري راډونه اخلي، د ټول نه مخکې خو هغې دا خیال پکار دی چې ښه راډ اخیستل پکار دي. او بیا چې د کومو کسانو تارونه کمزوري دي، نو هغې ته پکار چې بیا د کمې خرچې یعنی 1000 واټ راډ واخلي، ځکه چې بیا وروستو د تارونو ډېره غټه مسله راځي، هغې بیا تارونه د هغې برداشت نه کوي، نو بیا راډ هم خرابېږي او اکثر د هغې بجلي هم خرابه شي. بل د ټول نه زیات خیال دا ساتل پکار دی چې د دې دا سوچ چې کوم دی په کوم پلګ کې لګوي، هغې کې چې دا سوچ څومره کلک ورځي، بیا به راډ به هم نه خرابېږي او تارونه به هم نه خرابي. کله چې دا سپارک کوي، نو کو پلګ ښه او کو خرابي، کو ګراني او کو ارزاني، نو هغه لازمي خرابېږي. نو د دې چیزونو خیال وساتئ. انشاءالله چې نن ویډیو نه به تاسو پوره فایده اخیستې وي. که ویډیو هم خوښ شي نو لایک شیر یې کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ چینل الیکټریک اینڈ بزنس 24 سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور وهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. والسلام.